ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بنیادی دو خبرې ما تاسو ته عرض کړې تیر شوي درس کې. یو دا چې کوم کسان د دې دعا د دې معنا کوي چې ایاک نعبد منګه خاص تا عبادت کوو او خاص تا نه مدد غواړو امداد غواړو، دا ترجمه ډیر وجوه سره غلطه ده، خو یو لویه وجه ستاسو د وړاندې دا ده چې دا انشاء ده او دا دعا ده، نو دغه کې خبریت ته بل دا د چې کومه دعا ده نو د دعا د معنا لحاظ ورکې نشته، ځکه دعا کې خو طلب وي که نه. نو درسته ترجمه د دې صحیح ترجمه د دې دا ده ترجمه چې ایاک نعبد خاص تا عبادت دیو کو منگا و ایاک نستعین او خاص تانا دے منگا مدد اغاڑو، خاص تانا ایاک نعبد مونگ دے خاص تا عبادت اکو و ایاک نستعین او مونگ دے خاص تانا مدد اغاڑو. دے دا ترجمہ دا اعلی حضرت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کنز الایمان شریف کی عمدہ ترجمہ کرے. دویمه خبره مې درته دا کړې وه چې یو دی دنیا کې معتاد اعانت تے او استعانت تے. معتاد یا وی آغا مدد او استعانت چې داغی تعلق دا اللہ دا مخلوق سدے، آغا متنازع نہ دے اختلافی نہ دے، ځکه څه حقایق داسې دي چې هغه بدلول دا بددیانتي ده. کاغه زمونږ د اهل سنت د جانب نه وي او کاغه د فرقه وهابیه دیوبندیه د سیډ نه وي، حقایق نه دي بدلول پکار. رښتینی خبرې باندې بنده دنیا کے ہم ادریدی شي او مخالف سرا میدان مکالمه کی خبری هم خی کولی شي او دار اخرت کے دا اللہ کو حضور کے داغی سترگی اوچتی وی. ذکر اب تو یادی راجمہ کول حقائق بدلول دا دیانت نه ده، د ایمان تقاضا نه ده، سنیت هم نه ده. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نو تاسو په دې باندې پوه شوي وئ چې د غیر الله نه مدد غوښتل جایز دی او که ناجایز دی. د غیر الله نه مدد غوښتل دا ایمان دی، اسلام دی، توحید دی، او کنا دا ناجائز دی، حرام دی، شرک دی، څه شی دی. نو د دې خبرې تپوس په سر کې پکاري چې کم مدد
د مخلوق نه غوښتل جایز دي او هغه د توحید منافی نه دي، د ایمان منافی نه دي، د اسلام منافی نه دي، د کتاب او سنت منافی نه دي. او کم مدد هغه د غیر الله نه غوښتل ناجایز دي، حرام دي، بدعت دي، شرک دي، کفر دي. یو خو د دې منکرینو توحید دی، دا کم چې زمنګ ارد گرد موجود دي، ځان ته چې توحیدین وایي، پنځپیرین وایي، دیوبندین وایي، وهابین وایي، هر بلا چې ځان ته وایي. د دې توحید خو داسې توحید دی چې دا اسلامی دنیا کې نشته، نه قرآن کې شته، نه حدیث کې شته. دا خو د هغوی د کتاب البطن توحید دی، د خپل ځان نه جوړ کړی توحید دی. دغه توحید ابتدا د ابن عبدالوهاب نجدی نه شوې ده او بیا د هغې بیا وروستو دویم نمبر کې دغه توحید بنیاد اسماعیل دهلوي کې ایښودی دی او بیا د هغې خصمانه او تخم ریزی دا غلام الله روډپنډي والا و. زمنګ دلته خیبر پختونخوا کې زوړ صوبه سرحد کې مولانا محمد طاهر پنځپیري هغې کړی دی. د دغه توحید د ابن عبدالوهاب نجدي نه وړاندې، دا یاد ساتئ، د ابن عبدالوهاب نجدي نه وړاندې، د شاه اسماعیل دهلوي نه وړاندې دغه سلسله کې چې کوم را روان دی او د غلام الله خان او د مولانا محمد طاهر پنځپیري نه سوا اسلامی دنیا کې نہ عہد نبوی کی، نہ عہد صحابہ کی، نہ تابعینو کی، نہ تبع تابعینو کی، نہ ائمه دینو کې د دې نام و نشان چرته نشته. دا د هغوی د کوره توحید دی، خپل کور کې جوړ کړی دی، هغې له نمونه هم ورکړي دي او د توحید قسمونه هم جوړ کړي دي، د شرک قسمونه هم جوړ کړي دي. غنی چا ویلی و چې ما هندوستان کې سلګه د ټوپ والی ویل دا غز او دا میدان، کم چې د اسلافو کتابونه دي، کم چې ائمه دین دي، کم چې صحابه دي، کم چې تابعین دي، کم چې تبع تابعین دي، دا غیر اقوالو د ائمه دین د فقهاو څه چې تصریحات دي وښایي، قطعا به ونه ښیي نشته، نه وجود لري. بس دا خو ځان ده یو محدوده دنیا ده، د کوی چندخان دي، د کوهي اچرته طوفان راغلی او سیلاب، نو یو مار کوهي کې غورځېدلی و، هغې کې مخکې نه چندخه موجوده. لطیفه ده یا چندخې دغه مار نه تپوس وکړو چې ته کوم ځای نه راغلې؟ هغه چې بارانو طوفان راغی، اوبه راغلې او دغه طوفان او د اوبو په نتیجه کې وایي دومره غټ و، ډېر زیات غټ، وایي بهر څومره دنیا ده، ډېره زیاته دنیا ده. نو هغه چندخه د کوی یو سیټ کې تاو شي، وایي دومره به امار ورته وایي نه د دې نه هم ډېره لویه ده، دنیا خو ډېره غټه ده. نو هغه لږ نور هم داسې فاصله وکړي او تاو شي، وایي دومره خو به نه وي، وایي نه د دې نه هم ډېره غټه ده. نو اخر کې د کوی په دې منځ کې تاو شي، یاره د دې نه خو نشي ډېرېدی. نو دا د کوی چندخان دي. دوی د قرآن شریف چې کوم تقسیم کوي دا یو بدعي تقسیم دی، بدعات شنیعه. د قرآن شریف د وسیع او عریض علومو دشمنی باندې مبنی تقسیم دی او څه ناڅه د هغې نشاندهي مې تاسو ته کړې. دا هم هغې الزامات لګوي که نه چې غیر الله نه مدد او بیا
اهل سنت بریلیان خدا سے مظلوم جماعت دے، مظلوم ڈالا پتہ نہیں د کم چیز سزا دیو ته ملاویږي چې چرته یو نامناسب عملی خلک دیو ته نسبت کوي، چرته څوک ډنګ ټکور کوي، باجې ډمامې نغارې وایي دا بریلیان دي، چا به په مرۍ کې په غاړه کې مرۍ اچولي دا بریلي دي، چا چې کوناټو پورې اخته پریښي دا بریلي دي، څوک ګډۍ کې ډانس کوي دا بریلي دي، څوک جماعت کې تاویږي را تاویږي دا بریلي دي، څوک سګرټ چرس کی دا بریلي دي، چا پړتو کې ایستلې دا بریلي دي، څوک سپي ساتي دا بریلي دي، څوک د قبر نه طواف کوي دا بریلي دي، څوک قبر ته سجده کوي دا بریلي دي، څوک د تصوف په نوم باندې بدعات اشاعت کوي دا بریلي دي، څوک بے عمله یا بد عمله ګوري دا بریلي دي. دا خو هغه ناکرده ګناهونه دي چې موږ ته بلا وجه منسوب کیږي. زه تاسو ته دې باندې د دې د تردید دپاره او زموږ ډېر کسان پوهېږي نه هغوی وایي دا واقعي کې نه داسې شته، داسې نه دي، داسې نه دي، حقایق داسې نه دي، بالکل نه دي. دا چونکې دا موضوع ډېره لویه ده، خو زه تاسو ته دې باندې صرف د اعلی حضرت امام شاه احمد رضا خان فضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن والد صاحب اصول الرشاد لقمع مبانی الفساد دا کتابونه د خپلو مشرانو اخلي او دا ګورئ، دا لیکي و چې شرک څه ته وایي. د شرک د توحید معنا کوي، بیا څه اوصاف کوم چې دي هغه تعلق د شان الوهیت سره دی چې تمام احوالو باندې همیشه پویدل، هر وخت کې ہر قسمہ تصرف من دون اللہ چکم ذوات مقدسہ دی، ذوات فضیلہ دی، اغیر پارا ثابت او اغیر پارا منل. دا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ داغی تردید کڑے رہے. زرتا غی عبارت ویمه ده چې دا خبره په اسانه باندې ورباندې تاسو پوه شئ. بدقسمتي دا د زموږ خلاف دومره پراپګنډه شوې ده چې کله کله زموږ دا خیال راشي چې واقعي دا کارونه به د سنیت او د بریلویت او د تصوف او د طریقت حصه وي. ما تاسو ته هغه لطیفه یو ځل کړې وه، زموږ ته یو سپینګری بوډا براتو د طالبانو کې یو طالبو ډېر ښه ذهین او ښه مودا شوی هم دی، د هغې سره څه خبره باندې په جګړه شو. نو چې جګړه شي بیا خلک یو بل ته کنځلې کوي. بس هغه بوډا شروع شو هغه طالب ته، هغه ته وایي ته خو داسې داسې او داسې چل دې کړی دی او زما دې قسم وي چې داسې دې کړی دی او ډېر زیات مخکې شو. هغه هلک مال راغی، استاد یې دومره قسمونه یې وکړه، وایي زما په ځان باندې رښتیا شک شو چې رښتیا مې دا چل کړی. وایي هغه چې اوس دې وځم لیبارټري ده تا لیبارټري کومه ته ټیک نه وایي دومره جزمن جزمي قطعي یقیني طور سره خبرې وکړې او قرآن شریف یې راغیستی
ما ته چې استاد جي زما په ځان باندې رښتیا شک پیدا شو چې کېدای شي دا کار مې کړی. نو زما خلاف دومره ډېرې پراپګنډي هر طرف نه خلک کوي چې زمونږ چې کوم سنی گفته عوام دي، نیم خوانده مولیان دي، مقررین دي، واعظین دي، مسند نشین دي، مشایخ دي، هغه رښتیا دغه څیز زمونږ عقیده ده. موږ به د اولیاو نه مدد هم غواړو، نعرې به ورته ووو، او هغه مولی هم خوښېږي چې دا شی نه دی ثابتوي. حالانکه سنیت کې د دې څیز گنجائش نشته. زمانگا سنیت دین اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ترکتکم علی ملت البیضاء، تاسو می تک سپین دین بانی پریخی ہوئی، عرض واضح دی، لیلها کنہارها، شپے دمرا روخانه دا دمرا واضح دا لکه ورځ ده. نو دا ګورئ دا د دې ډېر تفصیل کوي، بے فرق کوي چې ګورئ شرک ځان له څیز دی. شرک څوک الہ ګڼل او د خلایقو کې هغې له د الله په شان ته تصرف او تدبیر ثابتول دا شرک دی. لیکن که چېرته عقیده د الوهیت یې نه وي، دغه شخص دپاره دغه ذات دپاره، نو دا عقیده شرک نه ده. لیکن هر عقیده شرک نه کېدل دلیل د جواز هم نه دی. ځکه دا وایي مثلا لو اعتقد جاهل في ولي من الاولياء انه يعلم احوال الارض كلها في كل حال وآن على سواء ويسمع كل من يناديه من اي مكان وان كانت هذه العقيدة غير ثابتة. دایا فتحہ دا دین باندې پویدل ضروری دی، شریعت باندې پویدل ضروری دی. طالبانو د پارم، مولیانو د پارم، مشایخو د پاره، پیرانو صاحبانو د پاره، او منګ باندې چې کوم زمنګ مخالف فتوی لګئی هغې له هم پکار دی چې زمونږ د اکابرو کتابونه وګوري. دا ګوره لو اعتقد جاهل، که چېرته عقیده وساتي یو جاهل فی ولی من الاولیاء، په یو ولی کې د اولیاؤونه څه عقیده وساتي؟ دا عقیده وساتي انه یعلم احوال الارض كلها، چې د ځمکې په تمامو احوالو باندې پوهېږي. فی ولی من الاولیاء. نو موږ به حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنه واخلو. دغه شانته موږ به حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ. ځکه فی ولی من الاولیاء ټولو ته شامل دی که نه. د څه عقیده وساتله؟ انه یعلم احوال الارض كلها، چې دا د ځمکې په تمامو احوالو باندې پوهېږي. فی کل حال و آن علی سوا، هر آن کې هر حال کې په برابرۍ باندې. ویسمع کل من ینادیه، څوک چې آواز کوي د هغې آواز اوري. من ای مکان، د هر ځای نه چې وي. اوس وایي وان کانت هذه العقیدة غیر ثابتة، دا عقیده په شریعت کې ثابته نه ده، زمونږ دین کې ثابته نه ده، سنیت کې. چې اسلام کې نشته دی نو سنیت کې به د کوم ځای نه راځي؟ او چې سنیت کې نشته دی نو بریلویت کې به د کوم ځای نه راځي؟ ځکه دا خو خاص دی که نه. لکنه لا یصبح مشرکا بمجرد هذا الاطلاق،
په دې نفس اطلاق باندې دا سړی مشرک کیږي نه. ولې وایي ځکه دې ولي د اولیاو نه د دې باره کې که چېرته دا عقیده د الوهیت نه ساتي. عقیده د الوهیت څه شی ده؟ وی ما زال یعتقد انه لیس مستقلا بالذات فی العلم والقدرت، چې دا په دې علم او په دې قدرت کې متفرد نه دی، مستقل نه دی. دا خیالي والا کسان په دې باندې پوهېږي. ویعتقد ان کل ما یتملکه الولی من قدرات یا من قدرت و علم. شاید عبارت کې سب ما ته سخکاری بهتر خدا دی چې من قدرت و علم شي. لیس الا باعطاء الله تعالی و باعلامه. کچرته دا ولی مستقل نه غني په دې علم او قدرت کې، او دا وی چې دا د الله د جانب ده، د الله په اعطاء باندې ده. نو دا الله اعطاء خود شته، دا الله اعطاء نو پیږي. تاسو شریعت کې دا قرآن شریف په تاسو د الحمد والناس پوری وای الله ولیلا دسه تصرف علی الاطلاق، تصرف عمومی، ہر حین کې ہر وخت کې چې تو ته आवाज کې او ستا پر یا درس جوړیږي، ستا आवाज اوري، دا په شریعت کې ثابت نه دی. او څوک وایي نقی علی خان وایي، دا اعلی حضرت لار وایي، دا ثابت نه دی. خدای منی د الله په اعطاء باندې او د الله په اعلام باندې، نو دی وجنه مشرک نه دی. خو مشرک نه کېدلو مطلب دا نه دی چې د عقیده دا درست ده. وكذلك لا يعتقد في الولي انه واجب الوجود ومستحق العبوديه. دغه شان دا عقیده نه ساتي چې دا ولی واجب الوجود دی او مستحق د عبودیت دی. د کچانم ته پوسو کې جاهل نه جاهل کا سغوی دا الله ولی دی. نو فلن يصبح مشركا بهذا القدر من الاعتقاد. دی عقیده باندې دا سړی مشرک نه دی. خو چې مشرک نه دی نو دی عقیده باندې پرې خودل پکار دی نه ردی پکار دی. خو لکه دام یو خبره شته چې دا بیماری خو شته که نه، خو دا بیماری د سنیت پیدا کرده نه ده، دا بیماری د بریلویت پیدا کرده نه ده، دا عقیده د حنفیت پیدا کرده نه ده، دا د تقلید پیدا کرده نه ده، دا د جهالت پیدا کرده ده. لیکن زمونږ چې کم مولیان دي، کم عالمان دي، هغه دا همت نشي کولی، همت نشي کولی، بے همت دي، هغه یریږي. نو نقی علی خان وی دا خلق منی کول پکار دي، داسې عقیدې نه منی کول پکار دي. دا عقیده غلطه ده، دا درست نه ده. الا انه ينبغي ان يمنع العامه. مناسب دا دی چې دا عام خلق د داسې عقیدې نه منع کړی شي من هذا الاعتقاد. وينبغي ان يوضح لهم بطلانه، او مناسب دی چې دیو تا د دې عقیدې بطلان واضح کړی شي. ولكنه بالرفق والحکمت والموعظة الحسنة، نرمی باندې، حکمت باندې، خیسته واعظ باندې، وبالزجر والتوبیخ حسب الضروره، او کله کله سختی پکار ده. ولا يرمي حجارة الشرك إليهم، یا ولا يرمى حجارة الشرك إليهم، اغو تباد شرک گٹی نور گزار لیکی. زمانگا ردی اہل دیوبند سرا، اہل وہابیت سرا، ردی توحیدین سرا دی کی اختلاف دے.
چې دا شرک نه دی. داسې عقیده هغې ته شرک ویل غلط دي. د دې مطلب دا نه دی چې موږ د داسې عقیدې حوصله افزایي کوو. حاشا وکلا، دا بهتان دی، دا افترا ده، دا دروغ دي، دا کاذب بیانی ده. لعنت الله علی الکاذبین. وی دا شرک نه دی. ولې نه دی؟ وی هل تثبت الالوهیت بهذا القدر الحقیر من الاختیارات. په داسې معمولی حقیر قدرت باندې الوهیت ثابتېږي؟ ځکه شان د الوهیت خو ډېر بلند و بالا دی، اعلی دی، اولا دی. دلته الوهیت نشته. نو چې عقیده د الوهیت نشته نو دا معتقد مشرک نه دی. خو مشرک نه دی مطلب دا نه دی چې دا عقیده بهتر عقیده ده، ښه عقیده ده. ما عرض کړی و چې زمونږ دین اسلام کې، شریعت محمدی کې، قرآن و سنت پر رڼا کې ائمه دین تصریحاتو څه چې موجود دي د شریعت په حواله باندې، په هغه کې خلاف عادت طریقې سره مدد غوښتل د غیر الله نه د دې حوصله افزایي نشته دی. حوصله افزایي نشته. انشاءالله دې باندې مزید خبره چې کوم نسبتونه په کلام د علماو کې موجود دي نو دا غي محمل څه دی؟ محمل څه دی؟ هر نسبت حرام دی، ناجائز دی. که شرک نه دی نو هر نسبت ناجائز دی، هر نسبت حرام دی. او کنا دا غي جائز محمل شته.